یو 90 سکند سره زیم همیرا مهوش وړاندې کوم د نن ورځې مهم خبرونو سرټکي. پاک فضایی د افغان طالبانو په ضد اپریشن غضب للحق تر مخه د افغانستان کابل او ننګرهار کې د ترهګرو مهم هدفونه په نښه کړي چې په نتیجه کې ډرون او وسلې ذخایر او تکنیکی تنصیبات تباه کړي شوي. پېښور کې سرکاري محکمو پټرولیم مصنوعاتو په مد کې لکونو روپو بقایاجات مخې ته راتلو وروسته ګڼ شمېر پټرول پمپونو په متعلقه ادارو تیلو سپلای بنده کړې. د خیبر پښتونخوا سرکاري یونیورسټیانې سخت مالی بحران سره مخ دي. زیاتره جامعات لا ملازمینو او استادانو ته تنخواګانې جاري کولو کې یو شمېر مشکلات را مخې ته دي او د مالی وسایلو کمې له وجې فیسونو کې په اضافي کولو مجبوره دي. پېښور کې سمګل شوي او په غیر قانوني توګه منشیات خرڅوونکي تاجرانو او ډیلرانو غټ نیټورک په نښه کړی شوی. د اف بی آر ټیمونو 14 مختلفه بازارونه په نښه کړي چیرته چې به غیر قانوني توګه سیګرټ سپلای د ښار ګڼ شمېر علاقو کې کېده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په مشرۍ کې د پبلک پرایویټ پارټنرشپ کمیټۍ 10 اجلاس ترسره شوی چې پکې پېښور کې ویسٹ ټو فیول یعنی کوړې نه ایندھن جوړولو منصوبې منظوري ورکړې شوې. د خیبر پښتونخوا ریجنل ټیکس آفیس د صوبې ټیکس محصولاتو کې بهتري ریکارډ کړې ده. واضح دی وی چې تیر مالی کال په نسبت سږکال 14% اضافه ده. د پېښور ریلوې ځمکو او دکانونو غیر قانوني توګه خرڅولو سکینډل کې نوې انکشاف مخې ته راغلی. د ریلوې سرچینو وینا ده چې د ریلوې ځمکو ماندې جوړ شوي دکانونه 50 لکه او 1 کروڑ روپو ماندې خرڅ شوي کم خلاف سخت اکشن اخیستو هدایت جاری کړی شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.